بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. سورة رحمان دا مکی سورت تے. عام مفسرین ذکر کئی چې دا د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او د دې صورت د انداز او د طرز نه معلومیږي چې دا مکی صورت دی. آیتونه واړه واړه دي، تنبیحات دی پکې او خطاب پکې په تهدیدی انداز سره دی. دا صورت د ترتیب په لحاظ سره 55 نمبر دی. رستو د سورۃ القمر نا او په نزول د سوراتونو کې 97 نمبر دی. نازل شوی د رستو د سورۃ رعد نا. سورۃ رحمان په ترتیب د سوراتونو کې 55 نمبر دی رستو د سورۃ القمر نا او په نزول د سوراتونو کې 97 نمبر دی. نازل شوی دی رستو د سورۃ رعد نا. سورۃ رحمان دا مشتمل دی په 78 آیتونو باندې. 78 آیات دی پکې. آیتونه اٹھتر کلمات 391 او پدی صورت کے حروف 1636 حروف تھی. سورۃ رحمان کی 1636 حروف تھی. دی صورت تا سورۃ رحمان اولی وی. دا صورت شروع دے پا الرحمن سرا او پا دی صورت کے دا اول نراوالی تر دا آخر پوری دا اللہ دا رحمانیت مظاہرہ ذکر کئی. او دا سورۃ رحمان تاسو بواقعہ اوریدلی د جناتو چې کله نبی علیہ السلام د طائف نه واپسې کې را روانو وادی النحله مقام کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لستو او د فیریانو یو وپد راغلیو
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سورۃ رحمان تلاوت کړي او دغه جنات قرآن اوریدل او هغه جنات دی قرآن اوریدو سره مسلمانان شوي دي. بیا سورۃ الجن کې چې واقعا ذکر شوی دا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. د دې سورۃ رحمان شان نزول د سورۃ رحمان شان نزول قرآن کریم کې چې کله دا آیت نازل شو اسجدوا للرحمن شان نزول د سورۃ رحمان چې کله قرآن کریم کې دا نازل شو اسجدوا للرحمن رحمان ذات ته سجده وکړه نو کافرانو مشرکانو وی مر رحمان مونږ رحمان نه پیژنو نو الله دا صورت نازل کو چې رحمان او پیژنې رحمان سوق دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان رحمان هغه ذات دی. نو سورۃ رحمان مکی سورت تی پا نزول کی 97 نمبر دے رستو د سورۃ رعدنا او پا ترتیب د سورتونو کې 55 نمبر دے رستو د سورۃ القمرنا پا 78 آیتونو مشتمل دے 391 کلمات او حروف پکې 1636 او وجه د تسمیه دغه دا چې په دې صورت کې د اول نه اخره پورې د الله د رحمانیت مظاهره ذکر کیږي نو ځکه واته سورۃ الرحمن وایي. د دې سورۃ الرحمن په باره کې راځي د سیرت کتابونو ذکر کړي لکه علامه ابن هشام رحمت الله علیه خپل سیرت کې ذکر کړي چې مشهور دی په سیرت د ابن هشام سره د نبی علیہ السلام په سیرت باندې پلکاو کتابونه لیکلي شوي دي ار یو سیرت نگار هغه کوشش کړی دی ښه په اشعارو کې لیکلي شوی د پښتو په اشعارو کې په سیرت کار شوی د اردو په اشعارو کې د پیغمبر په سیرت کار شوی او په عربي کې خډیر زیات په دې کار شوی د پیغمبر زندگی په کې ذکر کړی دا او یو سیرت کتاب مې د مخې نه تیر شوی دی په اردو کې لیکل شوی دی زموږ د پاکستان یو عالم لیکلی دی هغه انتخاب کړی دی د داسې حروفو چې په کوم حرف باندې نقطه نشته کنه نو هغه ټول کتاب د هغه حروفونو را یو ځای کړی دی لکه فا باندې ټکی دی کنه قاف په دې باندې دوه ټکي دي نون باندې ټکی دی با باندې ټکی دی تا باندې ټکی دی سا جیم باندې ټکی دی خا باندې ټکی دی هغه ټکو والا حروف پکې نه دي استعمال کړي بغیر د نقطو نه حرفونه را یو ځای کړي او غټ کتاب په اردو کې لیکلي غالبا د کتاب نوم دی هادی عالم ملاوی گیا لکه نبی اکرم نو نبی نه لیکي هغه لکه چې نون او با کې هټ کې دي کنه هغه دې د پاره هغه بل ټکی ګوري دې د پاره بل کوم ټکی لیکي رسول اکرم نو ډیر زیات غټ مهنت کړي غټ کوشش کړي دا د نبی رسول سلام سره مینه محبت نو د سیرت په کتابونو کې یو دی سیرت ابن هشام دا اصل په عربي کې دی او اردو کې مستچاپ شوی دی
سیرت ابن هشام ای کی ذکر کوي چې اورز د نبی رسول الله صحابه کرام ناستو خپل میس کې خبرې کولې ابتدایي زمانہ ده د سختو هغه زمانہ ده څوک د نبی رسول الله د مرګرتیا ښکارا ویلی نشي نو مرګري په خپل میس کې ناشتي یو ملګری په کې وی چیرې د قریش د خانه کعبه نګیر چاپیر په حرم کې ناشتي کنه نو دې ته چا په تیز आवाज سره د الله له کتاب نه دی ویلې یره دې د الله له کتاب په تیز سره ویل په جهر سره اوس هغه زمانہ کې لوډ سپیکر نو کني وی چې خپل لوډ سپیکر وته دا ویل پکار دی ښا په تیز سره نو درس اذان دا په تیز سره کې چې کوم څه په تیز سره ای هغه په تیز سره کې چې کوم څه په شریعت کې پروي هغه پرو سره کې بعض خلک په دې پوېږي نه وې تاسو درس په تیز کوي نو مونږ به الکه ته مانځي کې سبحان ربي العظیم بیا په تیز سره وي عبادتو کې بګوري چې کم عبادت په کم طرز سره په کم انداز سره شوي پاغي سره به کول پکاري مسلې به ختم شي بس جګړې به ختم شي نو صحابه کرام وير داسې څوک به چې د قریشو ته درس د قران ورکی خو په تیز سره په دې صحابه کرامو کې ډېر غریب صحابي دي فقیر صحابي دي او قدنم چیته وړي وړي خپې دي یاره لقد نچیت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مقام کې فرمایلیو دا چې اونې ته دا صحابي خطو کنه نو بای صحابه کرام مسکی شو نبی علیہ السلام خبردار دا تاسو چې د کم سړی پورې داسې مسکی شوې کنه چې اونې تخیجی چیت غونته دی دا وړي وړي خپې نه دي دا به د قیامت په ورځ باندې د احد د غر نه زیاتې درنیخه د عبد الله ابن مسعود دی یار عبد الله ابن مسعود وی زب درس ورکم زب دلته بیان وکم زب قران ذکر کم چې کوم ځکه سخت ای کنه الته کې ځان پیش کوا چې کوم ځکه سخت نه الته کې ځان م پیش کوا بیا الته نور ملګری به ای کنه او د سخت په مقام کې چې دلته بزدا کار وکم عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه زب درس ورکم زب ول قرآن بیان کم عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تمل ګروي الګا دا کار ګور ډیر ګران دي دا څه غپ نه دی دی خو دا ابو جهل او عتبه او شیبه او دا نور وړي رغان چودریان بدمعشان غټ غټ خلق ناشتي دا تسوي سزاګانې پکې ملاوي دا بدل ګران شي ابن مسعود رضی الله عنه چې سیه غبي چې سیه غبي مړه صحابه کرام سجيبه خلق نه یا وای چې سیه نو هغه به ښا د قریشو سرداران ناشتي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مقام ابراهیم سره ودرېدو بسم الله کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان خپتی زوا سروي مقام ابراهیم کې قریشو چې دا وورید کنه وږي کې خوځو الیک دی خو دا هغه خبرې کوي دا کمی چې محمد کولی صلی الله علیه وسلم دا پکې د کمی غاړه را تراغي مونږه محمد نه بریدو دی خبرو تا درا تلاغه خبرې شروع کی ورځه پیاله ابن مسعود چا په سکونو چا په لتو شروع پیوکا داخله یو پړسې دا چې ترسو پوری اغا پسور کې وکنا आवाज کولې شو دم پکې وو نو لګیا او سورته رحمان لستو لګیا دی الله اکبر کبیره دا دیره ته د محمد پروګرام وړاندې کړي
دونه وخلو په دیوالو دوران کې ابن مسعود غلی کیږي نه لګیار خپل بیان کوي خپل درس کوي جاری دی چې سونه وخت پکې دمو داخلي بالکل اوپر سیدا بیا چې مخ کې نور تلاوت نشو کولې درس نشو کولې د مرګرو خواته لاړو مرګروي مونږ سره هم د دې خبرې غو چې دا ډېر خطرناک خلک دی ابن مسعود هوته وی که خی سبب بیا مقام ابراهیم کې ودرېګم او بیا بول درس ورکوم مرګرو ته نه درس باندې کې دا خلک دا ډېر غټ ظالمان دي الله اکبر کبیر دا سورۃ رحمان دا هغه سورۃ دی چې پدې کې د پیریانو سره براه راست خطاب شوی قرآن کې نور سورتونو کې براه راست پیریانو سره یوازې خطاب نه شوی دلته د انسانانو سره پیریانم په خطاب کې شریک کړي ښا ځکه دا دوه قومونه چې دي دا مکلف دي پیریان او انسانان دینه به د قیامت پرز تپوسونم کیږي مواخذه به کیږي البته د سورۃ رحمان په آغاز کې د خطاب رخ انسانانو طرف ته دی ځکه چې د ځمکې خلافت انسانانو ته حواله شوی دی د الله پیغمبران انسانانو کې را لېږلي شوي دي د 14 آیت نه ورسره پیریانې یوځای کړي دي په دې سورۃ رحمان کې جناتو سره ډایرک خطاب شوی د دې سورۃ مفسرین بعضی فضائل ذکر کړي یو فضیلت ادارے بعض روایتوں کے ضعف تھے روایت کمزوری دی امام بیہقی رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کئی لکل شیء عروس دا ہر یو چیز یو زینتی سنگچے پا عام و زنانو کے ناوی خیستی اگا ناوی تے یو زیب و زینت کری دارنگی دا هر یو سیز دا پار یو دا ناوی غنتا پوزیشنی و عروس القرآن الرحمن سنگ چی پا آمو زنانو کی ناوی خیستی ناوی مزین شوی دارنگی پا دا قرآن کریم اغا ناوی پا قرآن کریم کی پا سورتونو کی مزین سورتا دا سورت رحمان دے دا عروس القرآن والا دی روایت کی ویلی شوی دی دے روایت بندی خطیبی بغدادی رحمت اللہ علیہ اغا ذکر کئی پدے کے بعض روات دی داغی جرح کردے دا امام زہبی رحمت اللہ علیہ اغیم دا دے روایت جرح کردے دا بل یو حدیث پاک کی رازی جابر رضیہونا روایت دے چمون صحابہ کرام یو پیرا ناستو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ نبی علیہ السلام خپل مرګرو ته راووتو نو کسی کتارې او دونې مونی نشته نبی علیہ السلام ملګرو سره راووته نو د نبی علیہ السلام انداز وګورا د نبی علیہ السلام پروګرام وګورا فقرأ علیہم سورۃ الرحمن پیغمبر ملګرو ته سورۃ الرحمن ولسته امونګه مرګرو له سورۃ الرحمن ولو کنه پیغمبر صحابو ته سورۃ الرحمن شروع کو ویلستو ورته ختم کو ورته سورۃ الرحمن یہ روایت کے راضی من اولها الى آخرها دا اول نراوالی تر دا آخرہ پوری سورۃ الرحمن ولستا صحابہ کرام خاموشی سره وریدو نبی علیہ السلام و تاخیر کی وی اے ملګرو ما دا سورۃ الرحمن پک مشپچ میں دا پیریانو سره ملاقاتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو ملاقاتونه د پیریانو سره کړی دي خصوصی توګه باندې یہ سره خصوصی خبري شوی دي هغه حدیثو کې ذکر دي هغه ته لیلۃ الجن وی نبی علیہ السلام وی اے ملګرو پتا سمیم سورۃ الرحمن اولستا
نو لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن پیریانو سره چې په کوم شپه ملاقاتو اغي تمیم د سورته رحمان درس پر کړو نو چې کله پیریانو دا سورت وورید نو ای زما ملګرو فکانو احسن مردودا منکم اغي تاسو نه مال خسته جواب راکړو تاسو چپ پاتې شوي او پیریانو جواب راکړو نو صحابه تپوس کی د الله رسوله څه جواب درکړو نو نبی رسول سلام ورته ویا چې کله به ما دا آیت اولستو فبأي آلاء ربكما تكذبان چې دا آیت به مې اولستو کنه نو پیریانو برا سره وې سبه وې لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد دا روایت سنن ترمذی جامع الترمذی ذکر کړي په کتاب التفسیر کې ښا نبی رسول الله پیریانو را تړل خسته جواب را کړو چې کله په سورته رحمان اولستا چې کله به ما ویل فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پیریانو بسوي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب اے ربا مستاد یو نعمت تکذیب نکو فلک الحمد تعالی حمدون دی دی روایت کی بعضی علماء په جرح کړي دا خو شیخ البانی رحمت الله علیه وی دي د پر نور شواهد شته نو روایت حسن دی زمونږ د استادانو یو ترتیب ډېر ناشنا اغه د یو صورت د بل صورت سره ربط وي او د هر صورت خلاصه وي نو مونږ نن کوشش دا کوو چې نننی درس کې د دې سورته رحمان د مخ کې سورۃ القمر سره ربط وایو او د سورۃ خلاصه وایو دا به نننی سبق ان شاء الله خدای چې ملګری د دې تکرار کوي او دا یادای او کنه سړی دې تسپک ګوري دې سپک ګوري د دې زوتول نه کوي د قران علم ولا پریکا ته کې ملاویږي او زوتای نه دا د قرآن علوم اگنور کول دی خواه دنیای علومو دا پارا ٹیویشن ٹیوٹران مردان ہاسٹلی شوگیری او قرآن کریم دا پارا چستا پی €1 خرچه نراز یو دون سپک و تا گوری زان سره نمحفوظ کے اسونا دا افسوس خبر دا دا سورت رحمان دا سورت القمر سر ربط دا ار سورت دا مخ کی سورت سر ربطی دا ربط معنی دا تعلق مناسبت بعضی مفسرینو یو ربط لیکلی بعضی دو لیکلی دی بعضی دری لیکلی دی ما کوشش دا کړې ما د ډیرو تفسیرونو راغون کړي جدا جدا ځان سره یو ربط شمارم چې سو ربطونه تاسو سره جمع کیږي یو ربط دا دی مخ کی صورت کې ذکر شویو کل شیء خلقناه بقدر الوی ار یو سیز مونږ پیدا کړي په یو خاص اندازې سره الله وی ار یو سیز ما په خاص اندازې سره پیدا کړي نو دې صورت کې وی چې هر څه الله پیدا کړي نو برکت چونکه مغری تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام دې صورت کې وی مبارک هم الله دی مخ کی صورت کی وی خالق د ارس الله نو دی صورت کی وی مبارک په هرس کی الله دویم ربط یا مخ کی سورۃ القمر کی دا ذکر شو خالق د ارس الله کارساز او ذمہ دارم یو الله نو دلته وی بارس کی خیر او برکت چون کې یو الله بل ربط په سورۃ القمر کې د الله د عذابونو یرا او زیرو مؤمنانو ته مختصر په سورۃ القمر کې د الله د عذابونو او د الله د بشارتونو
ذکر شوی خو شارټ کټ مختصرا اجمالا دا یو الفاظ دی ښا اجمالا مختصرا شارټ کټ نو د دک عذابونو او د دک بشارتونو تذکرہ کوي په سورۃ رحمان کې تفصیلا معنی دا with the detail دلته د هغه تخویف او بشارت تفصیل کوي مخکې صورت کې ذکر شوی ولقد یسرنا القرآن للذکر سلور کرتا سورۃ القمر کې سلور کرتا ذکر شوی ولقد یسرنا القرآن للذکر دا بیا تفسیری درسونو کې وایو چې دا سلور پیرې ولې ذکر شوی دی خو سورۃ القمر کې ذکر شوی دی ولقد یسرنا القرآن للذکر الله یقینا مونږه آسان کړی دا قرآن نصیحت د پاره نو دی صورت کې وای الرحمن علم القرآن الله دا قرآن تعلیم درکړی سورۃ تشو جی مخ کی صورت کې په مجرمینو د عذاب تذکرہ وشوا چې مجرمانو ته عذابي نو دی صورت کې په مکرمینو د انعام تذکرہ کوي ښا مخ کی صورت کې په مجرمینو د عذاب ذکر په دی صورت کې په مکرمینو د انعام ذکر مخ کی صورت ختم کړو دا الله په دوو صفاتو سره ملیک مقتدر ملیک مالک بادشاہ مقتدر قدرت والا دا الله دا دو صفات چې دي کنه مالک او مقتدر پدې کې یو هیبت دی پدې کې یو جلال دی پدې لړ باندې یو هیبت راولي یو رهبت او ير راولي مالک دی ګوري طاقتونو والا دی پدې یو هیبت راولي دغه ته ویل کېږي صفات جلالیه الله صفات په دوه قسم دي یو صفات جلالیه دي او یو صفات جمالیه دي صفات جلالیه په دې هیبت راولي ير راولي او صفات جمالیه هغه سړی کې نور مینه پیدا کوي او رغبت پیدا کوي او سر کی شي وتا الکه بخون کې ذات دی مهربان بادشاہ دی ودود مینه کوون کې ذات دی رازق ذات دی واسع ذات دی واسع المغفرت دی ذو الفضل دی دا جمالی صفات دی او شدید ذو انتقام بدلے غستون کې دی قهار دی جبار دی عزیز مقتدر دا صفات جلال دی نو مخ کی صورت کې دا الله دو صفات ذکر شو د صورت قمر په آخر کې ملیک مقتدر نو په هغه صفاتو د الله کې چې دا صفات جلالیو پای کې هیبتو نو دا صورت شروع شو په الرحمن سره ټینشن مالا ملیک او مقتدرم دی خو مړه غ رحمانم دی سړیا هغه بادشاہ رحمانم دی ها ته په دغه رحمانیت په دې صورت کې وره بیا چې هغه څنګه رحمان دی الله اکبر نو دا الرحمن دی صفت کې رغبت ته مخ کی صفاتو کې رحبت او دی صفت کې رغبت ته مخ کی صفات جلالیو دا من صفات جمالیه دی بل ربط مخ کی صورت کی دا اللہ دا قدرت کرشمہ ذکر شوا دا صورت پاول کی اقتربت الساعة وانشق القمر سپومید و ٹکڑے شوا
دې ته ویل کېږي معجزه د انشقاق القمر. دا د الله د قدرت لویه کرشمه وه. مشرکان راغلي وو، پیغمبر علیه السلام په حرم پاک کې ناست و. وایي راځئ دا محمد لږ تنګه وښه. ویلې که ته وایې چې زه پیغمبر یم او زه خدای رالیږلی یم، ځکه نه که ته خدای پاک رالیږلی یې نو یو کار وکړه، دا سپومې دوه ټوکړې که مونږ به ستا ومنو. مشرکین راله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنګي، وی مونږ بستاو منو ځه. نبی علیہ السلام تعالی امر وکړ، اے محبوبا د سپوږمۍ ته په دې ګوته اشاره وکړه. او چې نبی علیہ السلام څنګه داسې که سپوږمۍ دوی سې شوه، دوه ټوکړې شوه. خدا یادو ساته دا وسره نشته چې یو ټوکړه د پیغمبر په یو لستونی کې نه نوته او بل په بل لستونی کې نه نوته. دا سره خلکو د ځان هسې شپیشتي لګولي دي. ښه دې کې به ډېر احتیاط کوئ. ښه په دین کې د ځانه خبرې، د ځانه احادیث، د ځانه روایتونه، دا ګورې لوی جرم دی. ښه په دې زمونږ ډېر خلک خفه شي. څه کال مې د دې میاشتې رساله کته د حقاني نروزي ماهنامه الحق، زه د هغې لوستونکی یم، ما ته هره میاشت کې راځي. هغې کې یو عالم په دې احادیثو باندې یو مضمون لیکلی ډېر مزیدار. هغې کې زمونږ د کې پي کې یو ډېر نیک او بزرګ عالم وفات شوی و. دغه په دې غم کې خلکو تقریرونه کړي، غټو غټو مولیانو پکې کړي، هغه روایات زیاتتر موضوعي روایات یې پکې بیان کړي. نو د حقانیي په دې رساله کې هغې ته ټچنګ ورکړی دی. مې زه زما د برخې کار یې پکې وکړو. که زه ووایم نو بیا خلک خفه کېږي. دې ماهنامه الحق په دې ښایسته مضمون چاپ شوی دی چې د 400 د شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه په غم کې ډېرو ملایانو منګڼت روایات بیان کړي. ډېرو روایتو کې به ځان روایت نه بیانوي. الله اکبر کبیره. نو دارنګې د نبی علیہ السلام په لستوڼو کې د سپوږمۍ ټوکړې نه وې ننوتې. نو په مخ کی صورت کې د دې معجزې تذکره شوه، اقتربت الساعه وانشق القمر. یو د پیغمبر معجزه و انشقاق القمر. دې صورت کې یو بل غټه معجزه بیانېږي، علم القرآن. دا غټې معجزې دي. ښه یو د سپوږمۍ د دوی سې کېدو معجزه، او دویمه د قرآن چې کومه معجزه ده. ایک په دې پوه نه شوې که نه، دا ربط په نورو الفاظو سره ووره، خوند به ترې نه والې، مزه به درکړي. د نبی علیہ السلام معجزات خو ډېر زیات دي. د پیغمبر په معجزو باندې خو ډېر کتابونه لیکلي شوي دي. چا 1000 معجزې را جمع کړي، چا 3000 را جمع کړي. د نبی علیہ السلام په معجزو کې دوه غټې معجزې دي. یو ته ویل کېږي حسي معجزه، حسي چې په نظر راځي، او یو معجزه معنوي معجزه ده. نو مخ کی صورت کې د حسي معجزې تذکره وشوه چې هغه وانشق القمر دی. نو په دې صورت کې د معنوي معجزې تذکره ده چې هغه قرآن دی، علم القرآن. سو ربط مارے کا نا بل ربط دا ټول ربطونه بتا ته په یو تفسیر کې نه ملاويږي ان شاء الله. ها زمونږ استادانو به وی کنه وی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کے، ما د لزان وکړو خپل آرام خوب می قربان کو، ما یو خلاصه او نچوړ مغز را وېستو تا ته می کې خودو. اللہ اکبر کبیرہ. وی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کے، تحفہ ان کو ہے جو صاحب کمال ہے. اب جس کے جی میں آئے تو او پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. ما خود لڑم رویز تو کی میں خود دلا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اب جس کے جی میں آئے تو او پائے روشنی.
چې څوک غواړي رڼا ته نواله پیدا ته نواله د قرآن علم حاصل کې د قرآن نه برکات حاصل کې د قرآن فهم حاصل کې د قرآن دا رڼا حاصل کې د ارچا خپل خوخروس الله اکبر. نو دارنګي مخ کی صورت کې دا بل ربط مخ کی صورت کې ذکر شوی ہوا یسحبون فی النار دا خلق به جهنم کې راخ کی شي. نو سورۃ الرحمن کې بویو فیؤخذ بالنواسی والاقدام یواز راخ کی بنشي د سر د دی وختونه او د دی خپو د خپونه به اونې ولي شي او دا سه به ورلړ کیږي جهنم ته د دې سر د وختونه او د خپونه باندې ولي کیږي. فیؤخذ بالنواسی والاقدام مخ کی صورت کې ذکر شویو ان للمتقین فی جنات و نهر ان المتقین یقینا متقیان با فجنتونو او نهرونو کیا ان المتقین فی جنات و نهر دلتوی یوازی نیرونه بنی یوازی باغونه بنی فیهما عینان ندواختان التوا پکی چینی چینی بار پواری ویخا په جنت کې بچینی او دا چینی بدا سے عام چینی نہیں دا بدا سے پواری وی داس او ببرولی تبته خوند او مزه لخوا چې زما رب خوند او مزه بیان کړی دا نو خوند او مزه پکې نه یا داود صورت رد شرک بالبرکت. خلاصه د صورت دا صورت 3 رکوع دی. دا صورت 3 رکوع دی. د سورۃ رحمان دا خلاصه خو ار یو مشر او کشر زوت کې سورۃ رحمان 3 رکوع دی. اول رکوع کې دلائل عقلیه پدویم رکوع کې دا عذابونو نیرا پدریم رکوع کې د نعمتونو د جنتونو زیری. اول رکوع کې دلائل په توحید سره چې دا څوک نه مني ورپسې رکوع کې وته یره د عذاب ورپسې رکوع کې څوک مني هغه ته زیری د جنت. سورۃ رحمان 3 رکوع دی. اول رکوع کې دلائل په توحید دویمه کې تخویف دریمه رکوع کې بشارت. وای شاباس سورۃ رحمان 3 رکوع دی. اول رکوع کې دلائل عقلیه په توحید په دویمه کې تخویف په دریمه کې بشارت. وای شاباس څنګه یاداسی ہوا ہے. اول رکوع پدی کی تذکیر بی آلاء اللہ اول رکوع کی یاد دہانی دا پنیامتون دا اللہ سرا دیتا وی تذکیر بی آلاء اللہ. دویم رکوع کی وی پا ہر سیز باندے پناہ راتلون کی دا ستا زندگی دا ستا سر کم نعمت دے ستا کم جیداد دے دا ہر سب ستا دلا سو نپاتی کی ستا زندگی بتیری ہر سیزا پائی بانے فنات واری کے دعا لدا نو کم ذات چی پتا احسانات کری کنا دا نعمتون بیزای مخرج کوا. دا سترگی نعمت دے دا غگونا نعمت دے دا خوراک سکاک نعمت دے ستا دا کور ستا بیٹک دا اجرا دا نعمت دے چی کم خلقی بیزای خرچ کئی کنا اغی سر دا اللہ سلوک سدے. دویم رکوع کې دا بیانې چې دغه نعمتونه کم لومبه رکوع کې تذکرہ شوی دا چې کم خلک دا نعمتونه بے ځای خرج کوي اغي سره د رب سلوک سده او چې کم خلک دغه نعمتونه په صحیح مصرف کې خرج کوي ورپسې رکوع کې دا اغي سره د رب سلوک سده. دې بل خلاصه شو بل خلاصه ځان سره ولیکي. سورۃ رحمان دا مشتمل دی په 3 رکوعګانو. اول رکوع کې شل دلائل عقلیه
اول رکوع کې سو دلائل شل دلائل عقلیه یو دلیل اگر رحم والد الرحمن تفصیل بیا بیا کو په خپل ځای کې برازي یو دلیل الرحمن دویم دلیل علم القرآن نو دریم دلیل خلق الانسان بل دلیل علمه البیان دا دلائل دی بل دلیل الشمس والقمر بحسبان ځان سره لیکي شماره شل دلائل پورا کې اول رکوع کې شل دلائل دی دلائل عقلیه نمبر 1 الرحمن نمبر 2 علم القرآن نمبر 3 خلق الانسان نمبر 4 علمه البیان نمبر 5 الشمس والقمر بحسبان نمبر 6 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها دا بل دلیل 6 ووضع الميزان دا بل دلیل والارض وضعها للانام دا بل دلیل فيها فاكهه دا بل دلیل والنخل ذات الاكمام دا بل دلیل والحب ذو العصف دا بل دلیل والریحان نو دا بل دلیل خلق الانسان من صلصال نو دا بل دلیل نو خلق الجان من مارج من نار نو دا بل دلیل رب المشرقین و رب المغربین نو دا بل دلیل مرج البحرین یلتقیان نو دا بل دلیل بینهما برزخ لا یبغیان نو دا بل دلیل یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نو دا بل دلیل وله الجوار المنشآت دا بل دلیل سو دلائل شو دا 20 دلائل شو پڑھنبے رکو کی پا دویم رکو کی دو خبری پا دویم رکو کی دو خبری یو دا دلائل نتیجہ دا مخی چکم دلائل ذکر شو شل کنا داغی دلیل داغی نتیجہ اے کل من علیہا فان چی سری دا پنا کی دو والا دیخوا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فدویم رکوع کی یو د دلائل نتیجہ او دویم تخویف اخروی د آخرت د عذاب نه یرام سنفرغ لكم ایها الثقلان دریم رکوع کې دو خبرې یو بګ بشارت زیر ولمن خاف مقام ربه جنتان او دویمه خبره برکتونو علی سربی یو الله تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام په دې صورت کې 31 کرته ذکر شوی په بی ای آلاء ربکما تکذبان سو کرتا یو خبره ته ریپیټ کې دا په ار یو کلام کې خبره نه دکته زید راغی زید لاړو زید کې ناستو یو ټکی ته بیا بیا وې دا خبره نه ده نو دا دلته پکې 31 کرته ولې په بی ای آلاء ربکما تکذبان ذکر شوی دا تکرار پکې ولې دی د دې تکرار ډېرې وجې دي د دې تکرار ډېرې وجې دي نن چونکې د درس دوی مرز وا ما ته حالات داسې و چې نن درس ته نشم راتلی زما اوخه و د حافظ شیرخان صاحب دی والد محترم هغه وفات شو اوسه مازیګر مانځه پسې جنازه ده نو مونږ الته کې و خو ما دا درس رانه قضا نشي نو د درس ته پکې رالو او درس به جاری ان شاء الله په دغه درس اکتفا کوو د تمام مسلمانانو خدمت کې درخواست دا دی چې د مولانا حافظ شیرخان صاحب دی والد محترم رحمه الله هغه په خپل دعاګانو کې یاد کی چې الله رب العزت هغه ته آینده منازل آسان کی او الله تبارک وتعالى پای باندې رحم و کرم کی الله مغفرت نصیب کی او الله پاک تمام پسماندگاؤں ته صبر جمیل نصیب کی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم مرګري تکرار تکیه نه هو استادان دا مرګري تکرار تکیه نه
خلاصون هغه ما وختي وی 10 منټه مخکې مې یاد کړی